سلامونه احترامات قدرمنو دا ویډیو په یو انتهایی اهم موضوع باندې جوړه نو کوشش وکړئ که ټایم د سنو دا ویډیو خامخا وګورئ. سحر ناسومه نشته مې کوله په کور کې، زه په یو کمره کې ناسوم او په بله کمره کې زه به ورته دلته دا یو ټکی ځکه ووایم چې له دې نه به د ټوټل کرکټر اندازه وشي. یو خواښې راغلې وه، یو خواښې راغلې وه، د خپلو نوسو د خپلو انګورانو فریادونه یې کول او جړاګانې یې کولې او کله ناکله پولیس په خندا شوه، بیا به هغه ډرامټیک انداز کې په ژړا شوه. زه ډېر په احترام سره د یو سړي په احساساتو باندې د یو سړي په سوچ باندې یا د هغې په خفګان باندې خوشحالېږم نه، یا ورته ډرامټیک یا پسې مذاق نه کوم، خو هغې چې خبرې کولې دا څو پوینټونه ما ځان سره په پین او په کاپۍ باندې ولیکل چې یاره د ګیلې د څه د چای مې څکو ډېر په قلاره مې هغې د غوږ کېښی وی چې یاره زما نوسي دي او هغه په کور کې ما ته په سمه خوله باندې اواز نه کیږي او ما سره په سم انداز باندې نه کېږي او خپل ترونو سره نه کېږي او په کور کې راشي او لاړ شي او چاته څه وي نه، که کار له ځي که چاته سبق له ځي سکول ته ځي خو چاته څه وي نه. د هغې نه یې خفګان کول او ګیله یې کوله. نو ملګرو یو خو به زه ده ووایم چې دا خواښیانې چې کومې ګیلې په کور کې چاته نشي کوي هغه مس انډرسټینډینګ بیرو باسي بار معاشرې ته پردي کور ته راوړي او د کور مسلې خلک وي چې د کور مسلې به په کور کې حل کوي. د کور خفګانونه مس انډرسټینډینګ پکار دا دی چې د کس په مخ کې ووایي او حل شي. بهر ته د کور د باونډرۍ نه بهر ته وختل نه دي پکار، خو په هغې کې یو څو اعتراضات یا خفګان یا د هغې خفګان وجوهات څه یو دا چې یاره د دې ماشومانو صحیح تربیت نه دی شوی، دی ته یې مور یې ولې خاص طور پر ټارګېټ کوله چې هغې ورته د لاړ شه راشه د ناستې پاستې طریقه نه ده ښوولې. د هغې سره سره په دې کې دومره تمیز نشته چې د خپل تره سره په کم انداز باندې پیش کېږي د پلار سره. قدرمنو دا یو ډېره اهم موضوع ده او دا زموږ دپاره دا ویډیو په دې باندې ځکه جوړم چې دا زموږ دپاره لمحه فکریه ده چې زموږ ماشومان چې کوم لر رالوی شي ځوانان شي د هغې بهیویر کې دومره چینج ولي، هغه د مور پلار نه نن سبا بېزاره ولي، د مشرانو د خبرو نه بېزاره ولي، په هغې نصیحت ولي لګي. قدرمنو موږ چې کله د پیرنټینګ خبرې کوو، ماشوم د رالوېدو خبرې کوو، نو په هغې کې څو شیزونه ډېر زیات اهم دي، لکه لومبنی د مور پلار بهیویر، مور پلار تعلیم، د مور پلار رویه طریقه، د پلار د بچی سره، د پلار د خپل کورودانې سره چې په کومه طریقه باندې هغې پیش کېږي. د هغې نه علاوه بیا چاپېرچل، ملګري، په کوم سکول په کوم مدرسه کې چې دی تعلیم حاصلي او د هغې سره سره بیا نور شیزونه چې دي په خوراک کوم یو فیکټر دی، په یو کم کور کې اوسي، د هغې کور ماحول څنګه دی، دا مختلف فیکټرز دي. خو د ټولو بنیادي فیکټر یا د ټولو بنیادي کم فیکټر چې دی په هغې باندې زه کومه خبره کول غواړم هغه دی د مور پلار رویه، د مور پلار تعلیم، د مور پلار د یو بل سره تعلق، د بچو سره تعلق او په معاشره کې په خاندان کې د خلکو سره تعلق. قدرمنو موږ دا وګورو د بده مرغه د بدقسمتۍ نه اکثر میندې چې دي د اوسه پورې زموږ کم ایج چې دی د هغې میندې چې دي اکثر بلکې زیاتتر هغه انپړه دي. یو خو زموږ بدقسمتي دا ده چې زموږ هغه میندې چې هغه هغې تعلیم نه دی حاصل کړی. بیا زموږ پلاران ما یو ریسرچ کتو، هغه د امریکا ریسرچ و د 1990 و، په هغې کې د امریکې د بربادۍ او د ماده پرستۍ د ټولو غټ یو ریزن دا و او د بچو د نافرمانۍ چې په هغې کې ریسرچ مطابق په 24 غنټې کې پلار چې دی هغه بچي ته 7 منټ ټایم ورکړي او مور چې دا هغه بچي ته 3 منټ ټایم ورکړي. نو په هغې کې هغه ټوټل انالیسس دا شوی چې دلته پیرنټینګ کټ نه دی شوی. نو بیا بچی راپاسي او په اخره کې اولډ ایج هاوسز ته خپل مور پلار رخي، د مور پلار صحیح هغه بیا خیال نه ساتي، فرمانبرداره نه. بیا په دې وخت کې یو بل یو ویډیو مې کتاو، په هغې کې هغه انکر تپوس کوي چې یاره د یو اولډ ایج کس یې د هغه نه تپوس کوي چې ستا په زندګۍ کې د ټولو غټ ریګریټ څه و، ستا پچتاوه داسې څه ده چې ته په هغې باندې خفه یې. نو هغه وایي چې ما خپل ټول عمر چې دی هغه نوکرۍ له پیسو ګټلو له ورکړی او د 70 سال په عمر کې اوس ما ته دا احساس کېږي چې ما خپل بچو له کم ټایم ورکړی، نو زما بچي ما له کم ټایم ورکړي. دلته چې د مشرې تور یا د خواښې کم خبرې کولې، یو خو به زه را خبره کوم چې موږ همیشه د پښتنو په معاشره کې بدنامو چې اغمن دی، یعنې بچی خدا نخواسته نافرمانه دی نو پلار به مور ته چېرې دا ستا زوی دی، که بچی په سکول کې ناقابله دی نو پلار به مور ته چېرې دا ستا زوی دی.
که بچي بل داسې څه شرارت وکړو څه جنګ وکړو په چاپېرچل کې نو پلار هم مور ته وایي چې یاره دا ستا زوی دی. یو خو موږ مور په دې خبره باندې لکه هغه غریبه دومره ټارچر کوو چې بس کوم غلطي کېږي را به ستا نه وژل کېږي. ولې پلار په دې خبره باندې ځان بالکل د دې خبرې نه وباسي چې یاره زه خو دله پیسې ګټم او د تربیت چې دی دا ستا دی. یقینا چې د بچي په تربیت کې د مور ډېر غټ لاس وي خو دا پلار په دې وینا باندې ځان نشي د دې خبرې نه ماوره کولی د دې نه ځان بدي کوی نشي چې یاره زه پیسې ګټم او بس نور ټول تربیت چې دی به د مور په لاس باندې. پلار که پیسې ګټي خو د هغې سره سره په هغې باندې لازم دا دي چې هغه د خپل بچي تربیت وکړي چې بیا دغه شانتې خواښیانې دغه شانتې نیاګانې د بل په کور کې ځي او د خپل موسي یا د موسو هغه غیبت نه کړي یا د خپل انګورانو هغه غیبت نه کړي چې یاره زما انګور داسې وکړو هغه خپل بچي د تربیت. موږ که په خپل معاشره کې وګورو نو د بدقسمتۍ نه دا دوه څیزونه یعنې مهر او بچی مور ته خدا ویل شي چې ستا بچی راوړل کار دی خو په بچي کې پخوا ستا کار نه دی. د بچي واده کول د بچي ښودنه کول د بچي سبق ویل د بچي پرورش بچی چې څه کړي پلار وي چې زما په خوښه به یې کړي د نیا او د بابا په خوښه باندې کړي. د مور صرف زه به ډېر په معذرت سره دی ویم چې مور صرف د بچي پیدا کول یو مشین یې جوړ کړی دی چې یاره مور به بچی پیدا کړي خو نور به پکې چې یاره مور به بچی پیدا کړي خو نور به پکې د مور په هغه په پیدایش کې د هغه په لایف کې په فیصلو اخیستلو کې د مور هېڅ کار نشته. بل دا چې موږ کله هم زنانه ته حق مهر ورکړو نو بس هغه وایي چې دا خو ستا حق مهر دی ته به موږ راواده کړې خو د هغې نه پس په دې کې ستا هېڅ اختیار نشته. نو زما خو لومبی ټول دغې خواښیانو ته دغې نیاګانو ته هم ډېر زیات خواست دی چې زمونږ نه غټ کمزوري په کم ځای کې شوې ده په پیرنټینګ کې شوې ده. مور پلار له په دې خبر باندې سوچ پکار دی چې یاره زموږ د ماشوم د مشرۍ زوی یا د هغې مشرۍ لور چې هغه داسې ده دا روډ بیهیویر دی د هغې مین فیکټر دا دی چې هغه د هغې په ځای باندې نه چې هغه بلیم کړي بلکې ځان ته وګوري چې یاره ما ورله ټایم نه دی ورکړی یاره زما نه په تربیت کې کمې راغلی ما ورته د معاشرې ناسته پاسته نه ده ښولي. نو بیا به اصل کې زه به دا ووایم د ویډیو ډېر اوږدېږي خو نوجوان نسل چې دی په اوسني دور کې زما په دې باندې زړه وسوځي. مور پلار ته ایکسپیکټیشن ساتي مور پلار د اوسه پورې هغې داسې چلولي دي چې یاره بس ته څه خپل اختیار دی نه دی پرېښي او بیا پرې راپاسې ذمهوارۍ راشي او ګلبنن حیران وي چې زه څه وکړم. نو زما په خیال چې دا داسې خبرې دي په دې کې څوک اختلاف کوي شي نو کوي شي زما یو الګ نظر کېدی شي ستاسو بېل نظر کېدی شي خو زما خپل سوچ دا دی چې د کور مسلې په کور کې حل کول پکار دي. بیا که چېرته داسې کمې نو موږ له په خپل ګریوان کې سوچ پکار دی چې یاره د ماشوم په دې بیهیویر کې د روډ دی د په بیهیویر کې مسله ده نو چې دا مسله د کم ځای نه ده هغې جړ ته مور او پلار چې دي نو پلار به لاړ شي سهار نوکرۍ له مور چې هغه کور په کارونو کې بچي له ټایم نه ورکړي بیا د خپل خاوند چې دی د هغه هم خیال ساتي او زموږ په معاشره کې خو بدقسمتي دا ده د میندو چې هغه به هم لیور خوشحاله ساتي هم به خواښې خوشحاله ساتي هم به اندرو خوشحاله ساتي هم به سخر خوشحاله ساتي نو بچي له پکې بیا ټایم ورکول ډېر زیات ګران دي. خو ستاسو دا خبرې خوښې شوي نو دا خبرې مخکې شیر کړئ چې زموږ په معاشره کې که د یو کس هم د دې سره سوچ بدلېږي نو زما په خیال دا به زموږ لپاره ډېر زیات غټه خبرې او غټه کامیابي دی. ښاد آباد او